د علماو د مدارسو د پټکو د نیکانو خلکو د دوی توهین او سپکاوی کیږي نو سړی خفه کیږي دې کې شک نشته ولې به نه خفه کیږي خو زه اکثر ملګرو ته وایم چې مه خفه کیږئ برداشت کوئ ځکه تا ته څه نقصان نشته دی که د یو عالم موږ سپکه وکړو که نه نو د هغه مرتبه کې د خدای په نزد څه کمی نه راځي د هغه دا مرتبه به الله پاک نوره هم اوچتوي او زمونږ کمزوري او زړه مو د غوښې نه جوړ دی نو دردمن کېږي به خامخا سړی به دردمن کېږي هغه عالم په خپله نه د هغه دپاره به ډېر نور د هغه خیرخواهان به وي هغه به ول غمجن کېږي ابوالعز ماته یو ملګری دلته راغی ډېر د خفګان اظهار غریب وکړو سړي سره مې جګړه وکړه مې ولې دې جګړه وکړه وی دغسې علماو ته کنزل کول نو مې تا به ورته دونه ویلی وی چې هلکه کنزل مه کوه ته پې ګناهګارۍ کې جګړې چا سره مه کوه دا وخت داسې راغلی دی چې هغه بیا کفر ته ورسېږي هغه د خولې نه بیا داسې الفاظ وځي چې هغه بیا کفر ته د هغه دغه ورسېږي نو چې کفر ته ورسېږي او سړی کافر شي نو نکاح یې ماته شو دا نکاح ماتېږي په دغه وجه باندې چې د خولې نه داسې الفاظ وځي مخکې ورځو کې ملګري سوال کړی و نو ما د هغې خبره ورته وکړه کتاب کې دا لیکلي دي چې سړی به میاشت کې یو ځل نکاح تازه کول مستحب دي یعنی ښه خبره ده هلکه دا ولې وی دا ځکه چې زمونږ دا خوله په خپل قابو کې نه ده کله به زمونږ د خولې نه د کفر الفاظ اوزي نو چې سړی کافر شي ښځه مسلمانه نکاح یې ماته شو نو ما ورته وی یوازې د نکاح په نوي کولو کار نه کیږي ایمان به مو سره نوی کوي تجدید د ایمان به هم کوي او حدیث شریف کې دا راغلي هم دي یو سړی به سار مسلمانی ماښام به کافري سړی به ماښام مسلمانی سار به کافري هغې وجه دا ده چې د ده د خولې نه به داسې الفاظ وتلي د دې وجې نه فرمایي من سکتا نجا چا چپوالی اختیار که ډېرې خبرې نه کولی نو دې سړي ته به الله پاک نجات ورکړي د دې فضول